حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانه کې یو بوډا سپین ږیری ټول عمر یې سندرې ویلې سندرغاړې ټول عمر یې سندرې ویلې او داسې سندرې ویلې وې چې بس هر څه به یې کول سندرو سره او بوډا شو سپین ږیری شو چې کله بوډا سپین ږیری شو بقي ته لاړ د بقي مقبرې ته اول ته خدای ته په ژړا شو الله ته جل او صبر اوه یا خدای پاک زما کل سترګې وې نو هغه مې په ګناه کې تېرې کړې خشته سترګې او یا الله زما ښکلې غوږونه او نو مې په ګناه کې تېر کړل مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلي او زما خشته ژبه په سندرو کې مې تېره کړه او زما ښکلې وجود او نو مې په سندرو کې چیچړ کړ الله افسوس دا دی چې ما دا سترګې ستا په عبادت کې شي دا نظر مې ستا عبادت کې ختم شي الله چې ستا عبادت کې مې دا غوږونه ختم شي الله چې دا ژبه مې ستا په ذکر او ستا په قرآن ختمه شي الله چې دا شکل مې ستا په دین لوړ شي پروردګاره داسې جاړې خدای پاک او سوال کوي چې یو له ورځي وي مړه ځای ټول عمر دې سندرې ویلي دي اوس هم پسې راته داسې یو بوډا دې اوس ایس غریب دقسې تش تور یو لدی مړه د هغه سندرغاړی دی هغه ډب لرې کوه ابل لدی مړه د هغه ډب سندرغاړی لرې کوه ابل ورځي د غریبې مخوارې ما هلته مړه د خپل کار ټول به سندرې ویلي لاړ بقي کې او کېناسته خدای ته به ژړا شو چې خدای ټول خلک پردي شو ما ته خو به لیټ لګېدلی نمبر به راباندې نو په ودونو کې دا څو شو ما هغه ټول ژوند او حسن او ځواني په ډمتوب کې تېره کړه په سندرو کې مې تېره کړه زما څوک اوس هم ګورې ډېر هلکان ښکلې ښکلې خشته خشته هلکان خوبصورت هلکان او ټول ژوند په سندرو په ډمتوب کې تېر کړه دا ځواني خدای ډېره ده دا اواز خدای ډېره ده دا سترګې خدای ډېره ده دا میوالي بیا به څه کې دا ژبه به درنوالي بیا به څه کې داسې بیماری کې به دې نه پردې قسم په خدای که چا سره بیا علاج بیا به څه کې د خدای سره مقابله ته کولی شي د چا چې مینه زیات وي هغه له غوسه ډېره وي دا قانون دی د کوم پلار چې بچو سره مینه زیات وي او کوم بچي سره یې مینه زیات وي هغه له غوسه ډېره ورځي په معمولي خبره غوسه ورځي دا زه به خپله محسوس مینه زه ډېره کوم نو زه چې ما سره ډېر مینه شي د هغې ما دی د هغې بدل دی نو چې لږه معمولي کمه اینه ما نو ما له غوسه راشي لکه دا عام قانون چا سره مینه ډېرې نو غوسه به ډېره نو الله مینه ډېره ده نو بیا خدای پاک غوسه خو سبقت رحمتي غضبي نبي علیه السلام فرمایي حدیث قدسي چې د خدای رحم بیا د خدای د غوسې نه غالب دی الله رحم بیا زیات دی زما وروڼو ما اوس وړی ته محتاج شم جامې ته محتاج څوک مې پرېږدي نه خلک دکې راکړي دا څوک شروع دا ښکلی شکل ما په ډمټوب تېر کړل دا ښکلې سترګې او دا ښکلې غوږونه ځان په څه کې تېر کړل قسم په خدای ما نه دې ډمانو ته حیران راشي چې څوک د فنکاران مې لري یو فن یو فن خو دی د روح خو کم فن ډمټوب سندرې وایي په ژبه هلکه نعتونه پې ولې نه وې تلاوت پې ولې نه په دې سترګو پردو جنکو سره کښېنه هغې سره لوړغی کوه هغې سره ډرامې جوړوه هغې سره فلمونه جوړوه دا ګناه نه ده د خدای نه نه یارېږي ته مسلمان نه ته قبر له به نه دی قیامت له به نه دی بیا به څه کوې او د مرګ څه پته لګي توبه به وباسم څه پته لګي توبې ته جوړېږي تا ته ګرنټي ده چې د به شپېته اویا کاله پس دا کار پرېږدم او بیا به توبه وباسم او نه کېږم ګرنټي را سره څه پته لګي د شپې ځان څه وکړي بیا به څه په دې ډېر ګوره خدای خفه کېږي زما وروڼو په دې ټنګ ټکور او په دې څه په هر ته لاړم پرېوت یا خدای دا ما ټول عمر دا ښکلې شکل سترګې ګناه د ستا په ډمتوب په ګناه کې تېرې کړې پروردګاره چې دا په نیکۍ کې څه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هم شړلې مړه ده ټول عمر په ډمتوب کې تېر کړو سره حضرت عمر خوب ویني او په خوب کې رسول الله پاک په خوب کې ولید رب العالمین الله ورته وایي عمر ورشه دا ما بنده ما ته جاړي او چغې وایي بوډا سپین ګیری ډم ټول عمر ډمتوب کې تېر کړه او روډی شا وګېرې هله شا به روټۍ ورته یو څه روټۍ ورته منځ ته کړي
امیر المومنین حضرت عمر په سر خانه کې ګري په سر باندې دا الله پیغام دی او دا الله میلمه دی امیر المومنین ورته لیږي روټۍ ولا رویه د باباجي بس معافي باباجي ته روټۍ کېښوده بقي په میدان کې وی الله ومې خوب کې ولید الله وی ورته یو څه الله وی ورته وی چې ما بخلې الله وی ورته وی ما معاف کړې باباجي چغې کړې